علیکم عزتمنو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی کفایت شاه یعنی قتل اخیر ولې وکړو او په څه خبره باندې یې وکړو. مینوالو د کفایت شاه زوی د دې نه مخکې چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی. هغې نه بعد بیا کفایت شاه خپل دښمنان وپېژندل. د هغې نه بعد کفایت شاه بیا دغه قتلونه بیا وکړ. مینوالو ټولو نور یعنې دغه کسان څوک څوک ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د عزتمنو دا یادګي نه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې استاد د ټالۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د پاکستان مشهور سندرغاړی چې کفایت شاه باچا یې نوم دی هغه یو څو ورځې مخکې د قتل په الزام کې ګرفتار شوی او اوس هم په جیل کې دی. خو هغه نن ټول حقیقت بیان کو او ویې ویل زه ډېر سخت مجبوره شوم ما دا قتل وکړم ځکه ما ته خپله مخولتیا یاده ده. ما ډېر بد وخت تېر کړی دی ځکه چې هغه ټایم کې دومره تاثیر دومره عدالتونه نه وو خو به د یو بل نه به پټېدلو. دښمني ډېر بد شی دی خو ما دښمنۍ ته هېڅکله غاړه نه کېښودل. زه دې خلکو مجبوره کړم او دښمنۍ ته مې غاړه کېښودله ځکه چې د دې نه مخکې زما زوی دې کسانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی. بیا ما غوښتل چې زه د خپل زوی بدله واخلم د خپل د زوی دښمنان زه په خپل لاسونو باندې قتل کړم او زه هم د چا دښمن ساز شم. په مینوالو کفایت شاه وایي زه هېڅکله نه چا سره دښمني کوم او نه د چا دښمن. ما خپله بدله اخیستې ما هم زوی قتل کړی ما همدا خپل دښمنان قتل کړي. مینوالو د دوی په خبره باندې ستاسو یې څه خیر دی حتما ناسه خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ او زموږ عزتمن نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې استاد د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.